او څه شریک دا جایز دی تا ثابت پنی ورکول یا دا چل کې مل کې دا ښه شي نه دی یو گاونډي ته وایي چې کور خرڅو هغه په داسې پیسو غواړي پیسې کمې دي د کور د ریټ او بل ور د ډېرې ورکوي گاونډي نور ګاکونه هم منع کوي چې دا کور زما دی ظلم کوي حق د شفیع باطل شو بالکل چې هغه ناجي په دغه ریټ او بل چاله تر هغه د ګران ورکړي اول هغه ته وایا یا د شفیع حق باطل دی परिचय में जरगा कराते वक्त इसके पैसे लेते हैं क्या हुक्म है حکمین پیسې یو رښتې شي د فالو اوبه هغه خلک په خپل نمبر استعمالوي د فالو اوبه دې زیات خدا په ما وې دا خبره ده او په دې ته الله الرحمن الرحیم په دې طریقه وقال ابن حبيبه قال يا النبي صلى الله عليه وسلم ان علي بن ابي طالب ولا قوائكنا وإن قرأت الله حسن وشوق حسن من شبيه ذلك بن عبد الله رضي الله تعالى عنه تزويج دشا السيبات سيبات فنكاح وركاول تزويج يو سيبات كل باكر وركول يو سيبات قال ام حبيبه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن واخواتكن ام حبيبي نبي السلام توي اذا ما خور دا پټکا والا نبی صاحب ته استغفر دا خو هیڅ استعمال باندې کاوه یو کنه چې بل کې او تا حرام ته بل څوک راځي او کله ما خو راشي نو خنره عليه السلام دې دا مال حلال ان تجمعوا بين الاختين ما کې دې شي ویمون خدا اورو چې ته دورا د ام سلمې لور په نکاح کړې دورا نبی رسول الله دې دا څه خبرې دا خو مال حلال ده وربائكم اللاتي في حجوركم نو دا ام سلمې لور مال حلال او کچر کې دا زما ربيبه نه بیا مال حلال نه وا ذکر دې پلار چې ابو سلمہ او ما دوار سوې به پیرا کړی زریدایرو لور مې ده زریدایرو یې مې ده بیا مال حلال نه بیا ورته دا ساعت ما پیش کړی براته کو نه ولا خوات دا سیبه چې کوم خور ورته دې پیش کوله چې ما خور په نکاح واخله دا سیبه د مناسبت سبب شو ها اجازه دې عبد الله رضی الله تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تعبد الله فاتو في صلاه امرات الخلق اتو بتي السير ها فنحدث عن الاسلام وعن محمد وعن الله ما ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعبدك فتقول حديث عن يعود قال كيف عن يقول طيب دې مناسبت سبب شابته الله جل وعلا وضع فقال زرمو اندې چې خبر شي دې قران دې بیا د شپې ورشه لکه تم تشت الشعيسه ببرسل دومنزو مگی او استعمال د حدید کی مغیبات حلق بعامین کی اسنه داسې په ورشه او هغه په خیره مسخا جامو کی وی ها ببرسل نه ولي د تناقض باندې پیدا شي چې ځان حشد الكتابة وفي ما حدث عنه وعن شعبة عن محمد بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنه يقول تزوج مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزواج فقول تزوج الزيت هذه مناسبة فما قال العطاء والحمد لله مناسبة ليس لوبي كوي ها فقد لا يكون كوي فقال عبد الله بن عبد الله يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم قراء وقراء هو جمع ویل رسول الله شبا بالکل شریعت کې څه معنا نشته یو جینه او مور او پلار لازم او د دې عمر کم او د خاون عمر زیات دي پروا نشته چې د کاری کوي مخکې دا ما ضروري ينتقي في دين الله وكتابه الحلال عليه السلام عمر جاته او عائشه عمر كم شابته فاحنا الى ما ينكح وعلى ذلك وما يتحرك كم خذ شالا كم خذ سرمن خذ والا نکاح دی شي وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير كم خذ ولدي إذا نطفي فارغ ولدي من غير إيجاد لا واجب ندي وتبرز تراشي معلومات دو خبرة معلومات أغا خذ وكا شيء أغيد خاون دمال
یا او د خپل نفس حفاظت کوي امانتګر خلک او دې شفقت والا خلک چې په بچو شفقت کوي دلته څو څه نه ذکر کړل واه وی د قریش په دې په نکاح والے د قریش خو د دوه صفاتونه یو د خاوند د مال امانتګری دي د امانتګری وای او دې صفات یې سره په بچو شفقت او عموما د خد د خاوند جګړه پرې دوه څه نه راځي چې کوم خد د بچو خیال نه ساتي د خاوند سره جګړه بچو د جامع خیال نه ساتي د بچو د لمبولو خیال نه ساتي او د بچو د خطر بیا خیال نه ساتي سبق په نه وي مونږ چې وته نه خي د خاوند سره په دې جګړه خاوند خبر غریب مزدور کیه نو سره خبره او دیم چې خیانتګر اکثر مال بې ځایه لګي غلا کوي د خاوند او د دې د وجود هم د خاوند دی هغه کې خیانت نه کوي بلکې سره تعلقات نه ساتي دلته راځي چې څه نه دي کوي شابه او یې ما حضرت بیان قال اخبرنا شعيب بن حرب وزيد بن عامر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ثورة هذه تركيب د تکون چې تاسو په پیش خير النساء ركبنا الابل دا نساء موصوف ته او ركبنا الابل صفات جمله صفات د نکره واقع کی سوچو کها نساء دا موصوف ركبنا الابل صفات موصوف سره د خپل صفات نه مضاف الیه ده خیر نو مضاف سره د خپل مضاف الیه نه مبتدا صالح النساء قريش صالح مضاف نساء نساء مضاف الیه مضاف او قريش مضاف الیه نساء مضاف سره د خپل مضاف الیه قريش مضاف الیه صالح او صالح مضاف سره د خپل مضاف الیه نه دا خبر د مبتدا شو معنی څنګه شو بهترین خدي کمه خدي چې په خان اسود لیکل دینه د عربو خدي مراد دي لکه د عربو خلو عربو کې هله په خان شو لیکل لکه هغه شلن علاقه د نو تعریف کې مدد نشي کولی په کې مدد کولی شي او بل ډیره وسیع علاقه ده چې دا سفر په کې ګراني خامخا خلک په خان کې کوي او بل دا چې په کې کوي ما هو تاسو ته مخکې چې یو د لوبوس کې یو وخت کې گزاره کیږي نو ان صار مرکبنا الابن د عربو خدي مراد دي بهترین خزي چې په اوخان اسور لیکلي یعنی د عربو په خزو کې بهترین کمی دي صالح النساء قريش د قريش په خزو کې کمی صالح دي د عربو په خزو کې بهترین کمی شوي قريشيان او مطلق قريشيان نه صالح اوس علت وی احناف دی علت دی اذا صالح د قريش ولې پکې وردي احناف دا هو د مسلم د خزو تراجي دي او احناف په معنا د اشفق یعنی شفقت لري هو په نسبت د صنف د خزو په بچي په څیر غږ بچي په بچي شفقت یا چې جګړه اکثر په دې جوړي او بل خلک خزه کوي دی لا چې ما بچي شي او مقصد دی چې د بچو خاص لاکي تربیته چورې مور کوي اول وقرعا په معنا د احفظ دي او دې حفاظت کوونکي دی هو په نسبت د صنف د خزو په ځور په ذاتیه دي چې د خاون په لاس کې کم شي دا حفاظت کوي نو مال د خاون هم شو کور د خاون هم شو د خپل نفس هم شو د دې حفاظت کوي امین ده بدل تکي راځي صفاتونه او بل ځکه رسول الله مبارک نو صفاتونه کوي دا ټول دی چې نه وجوب دوا من غیر اجازه نه لگاو بل ځکه بل صفات خولې وي تزوجوا الودود الولود هغه خدای په نکاواله چې خاوندان سره مینه کوي چې محبت خاطي او چې تاسو سره مینه نه په نکاح ما یا خو جنجال جوړي او الولود چې بچی راوړي دا مقصد د نکاح یو ډول چې نسل بیا چې ما قواعد د نکاح ویلي درته چې بچی راوړي خاطر زه به سره معلومم چې مینه کوي او بچی راوړي دا قوم معلومه دا بل خور معلومه دا تر رجل معلومه عموما دا یو خاندان د خزو اخلاق تقریبا 80% او باندې خاصیه او 90% تقریبا یو کله کله په اختلاف راځي نو دا الته هغه صفات خو دغه چې دا څه خزا او بل ځکه رسول الله مبارک د ابو هريره پاره کې فر بذات الدين خو دغه دیندار خزا ور تقریبا تاسو سوچي دا ټول یو بل سره چې دینداري دا د صفاتونو پکې دي دینداري دا پکې او هغه دې سره یو ځای کړه چې دا چې دا د صفاتونو پکې وي او هغه صفاتن پکې وي چې بچیم ډېر راځي او هغه صفاتن پکې وي چې خاوند سره مینه ډېره بهتره خبره ده حالات ته ګوره چې دا د صفاتي هغه پکې دي خیر دې چې بعد د صفاتونو دا پکې دي پروا نشته او دې په مقصود دې ذات دي
ورپسې شه سراری جمع د سریه په تشدید درې مکسورې سره سریه الامة المتخذة للوطي المشترات للوطي أغيث يذكي ومن أعتق جارية ثم تزوجها شابته ومن قال حدثنا ابو بن اسماعيل قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا زاهد بن ثابت عن ابي قال حدثنا شعبي قال حدثنا ابو بكر عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل كان عنده ولي مع ما كان علم وعطى تقريبا مع تزوجها فخرجنا هذا حديث وإما رجل كان على النبي وعلى النبي فخرجنا وإما موضعنا تعامل وإما قال فيه فخرجنا على شعبي قلنا بكل شيء قد كان يحكم كان رجل يحكم في معلومه الى المدينه وقال وقفنا في حسيننا بالبدر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال عن الوارث قال اخبرني جرير محمد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم حمل حدثنا سلمان عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه لم يبلغ ابراهيم ما وين في مؤثر السوره تكاد التوريد شبه فإن محمد الجبل وعمر فذكر عندما اعطانا حاجه الارقام كما هو يتكلم والوقت من يأتي هاجر فنمزل عجيب حين بدل ذهان ما سما د عربو خطاب دی لکه ما تاسو ته چلته خو له وبنوي ټولې بل باران غوي یا بچینو کې چینه به د باران په جمع شي د چینو په شکل او یا په ډندونو پړونو به او یا اشاره د ما واستما کې زمزم ته دی د برکتی وبو اولانا زمزم او به استعمال لري تاسو دا قیمتي وبني وذاق امور ها وجاء بعد اسماعيل بن جعفر عن عن رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر ومدينه ثلاث بين علي سجده من بلوغ فدعوا المسلمين الى وليمه من قرأت كان فيها من قوم ولا كان ولا كان كان قوم كان هذا حديث مولانا الترمذي کې مدرته وي وګور دا روایت ده انس ها اوس مې ترمذي کې دا حواله درکړه فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا يوم التوي إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه راوية سورته نوكا أنس تفتوى مهر كي اعتاق وتدويل كده أم المؤمنين لما تفتوى نكي شويلة ويعتاق مهر دون غبيبينو كي نكي شويلة فلما ارتحل واتألها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس أقي پورے نستفدت أقي پورے چې سفر نه روان شوی نه دي او نکوم په میدان کې شوی دا نو څنګه انس وایي چې اعتاق مہر دی دا خپل راي خپل سوچ یې کړی حقیقت دقه یا کوم حدیث کې دا احمد بن حنبل مسلک او دلته کې بیا روان دي په ترمذی کې تفصیلات دي دا بهترین خبره بلد هغه جواب هم شوی چې خصوصیت د نبی رسول الله او ما او تیتا بعضی امور د رسول الله مبارک خصوصیات پکستا هغه نمون انکار نه کو ودلته دا جواب تحقیقی دی ورپسې شه او څه په دې مې کې تفصیل شاوه دا کې تفصیل مې وځبا او یو سړی دی غریب دی او واده کوي کی دوی دا خزه په څوک ساتي بیا په خپل ساتي زور پیدا شي کنه بای سړی د کار روزګار نه مور لا کار نه کوي پلار لا کار نه کوي کور کې او چې خزه زور پیدا شي کنه نو بیا دا سیمنډه وای کنه دا نه ما هم پوری مزدوري کوي اور پسې شه ها دا حدیثونه دي نن ترمذی کې دي اشاره ما تفصیلا ویو فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ولا كان في مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قارنه جنيه خشته او خشته نه معلومات کې د تاسو بچالو خو لکه الحجاب لما مخطب بيوم اللي دل والبسيشة فقال الله يا ابني يا شيخ عبد الله لا تقرأ رجل من الخارج فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال مكان حاول فدلوني فيها فقال وأنا أحسن من شيء قال والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى من عين فقال لا تجد شيء فقال الله قال والله لا أوجد شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد وقال
حديث فلا ولا قال أولا رسول الله ولا حق قال من حديث ولكن هذا إذا قال سمع له لله فلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها أغثر لك أما في جملة معترضة لك ولها أغث ولكن هذا إزاري فلها نصفه هذا يو لنجي وده غريب وما له رداء ردينه شابته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الذي سوى لفرعين من شيء والذي سوى لفرعين من شيء فجلس رجل حتى إذا قام رجل فرعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مرأته فدعي على ما جاء على ما قال وقع كان القرآن فلا يجوز تلاوة فلا أحد أن يكون عن ذلك قال نعم إذا ملكت هذا ما كان القرآن ففي كما تفسير السوري شابه هو الذي خلق من الماء بشر وجعله نسبا وسحرا نسب ده خپل ذاتي نسبي رشته او سحرا د نکاح د وجه چې کوم رشته راشي وکانه ربک قدیرا ګورما ته ګورا امام بخاری رحمت الله علیه دې خبره ته اشاره وکړه چې بس کفاءت صرف په دین کې دی په نور سيزونو کې نشتا ځکه نور نسب کې نشتا ټول د آدم اولاد دی په حرفت کې نشتا ټول د آدم اولاد دی دا غدې ته اشاره وکړه امام بخاری رحمت الله علیه جعله آیت ذکر راوړو او مخکې اطفال الدین ذکر کړه مولانا صاحب په خبر لږ ځان چې خبر آسان دا کفاءت په فقه مثل ته ویل کېږي د اختلاف چې زموږ په فقه کې په کې بلا جزئیات کې اختلاف ده او په دې لږ ځان کوي که خلک پکې کې وځي دا کفاءت د جانب د خزینه دی یو چې په دې تقوی شي د جانب د سړي نه لري سړی که هر قسمه خزو کې څوک په عیب نه وي چې پاکه خزې دي دا نو که په ښه کور کې او که په خراب کور کې وي نو په عیب نه وي هلک وي خوښه یې ورته صاحب نشته او جینۍ که ځان دا یو لوی خاندان او د قوم ښځی او ځان یو بېکاره سړي له ورکړي نو خلک پرې عیب وایي ولې دا بانه نشي کولی چې دا سړی یې خوښ و دا د ښځې لپاره ډېر لوی شرم دی او ډېر لوی عیب دی تاسو پوه شئ په خبره ته وایي چې د دې هلک دا جینۍ خوښه وه نو دا څوک عیب نه ګڼي او که وایي چې د دې جینۍ دا هلک خوښ دی ځکه یې وله ورکوم دا ډېر لوی عیب دی جواب دیم په عرف کې هلک لکه د هر نسب څوک وکړي نو پروا نشته ولې د سبا ډېر هم خلک وي چې په کوم کې دې کړي دي مړه به ځان یې خوښ او بل هم کوم د ښه نسب کوي دویم هم وکړي درېیم هم وکړي هېڅ پروا نشته جینۍ که په بېکاره نسب کې واده شوه ټول نسب یې وشرمه او دا خو دا نشي ویل چې مړه ځان مې خوښ و بده ده او دا نشي ویل چې ورګه بل به وکړم ورسره بل به وکړم ورسره تاسو په خبره پوه شئ یو خو دا کفاءت من جانب الرجل نه دی د چا له طرف نه دی من جانب المرأة چې ستاسو په ذهن کې دا خبره ورته یو شوه خبره دویمه خبره کفاءت دې څه شي د امام بخاري رحمت الله علیه اعلان خدا دی چې کفاءت صرف او صرف دین دی بل شی نه دا کفاءت دی د ده په یعنی دا جینۍ باید چې داسې سړي سره نکاح وکړي چې هغه دینداره وي دا مو معنا ده دا دین کفاءت دی او که د دین نه مراد نفس ایمان اخلي خو هېڅ اختلاف پکې نشته ښځه کافر ته نشي نکاح کولی ښځه یهودي ته نشي نکاح کولی عیسائی ته نشي نکاح کولی مجوسي ته نشي نکاح کولی په دې اجماع د امت ته او سړی کتابیه په نکاح اخیستی شي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم یا درې دا خبره نو که د دین نه مراد ایمان او صحت د عقیدې اخلاق هېڅ اختلاف پکې نشته او که د دین نه مراد اخلاق حسنه اخلي یا تدین دې اخلي د امام بخاري رحمت الله علیه دقه ده صاحب زموږ فقه کې لوی اختلاف دی زموږ په فقه کې یو کفاءت خو زموږ په نسب نسب دی دا په اتفاق دی نسب کفاءت دی یعنی دا ښه نسب جینۍ دا بېکاره نسب له ورکول دا کفاءت نه دی ګورې دریم تمهید را روان دی که غیر کفو کې ونسب ورته دی اروسته را روان دی ډېر ما ته ووایي یو دا چې کفاءت من جانب المرأة دی من جانب الرجل نه دی پوهېږې دویم تمهید دې څه شی هغه دریمه خبره را روانه ده نو زموږ په نسبت باندې کفاءت یو څه شی شو نسب د ښه نسب به ښه نسب له ورکړي او د بېکاره نسب به بېکاره نسب له ورکړي نسبونو کې فرق وي دا یو شوه دویم زموږ په نسبت کفاءت څه شی دی دین څنګه امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړه دوه شو لیکن دا خو دا متفقون علیه لیکن زموږ په
مذهب کې بعض علما حرفت هم شرط کوي. حرفت پیژنې کنه کسب. بعض کسب خلق ورته په ښه نظر ګوري، ښه کسب وي، او بعض کسب داسې وي چې په عرف کې هغه لږ مذموم وي، په ښه نظر ورته خلک نه ګوري. بعضې کسبونه دي دا عرفي څیزونه دي، الله په دې زده ګوري. په عرف کې بعضې کسب دا وي چې هغه لږ معیوب وي، خلک ورته په ښه نظر نه ګوري. لکه زمونږ دا بعضې زه نوم نه ستاسو خپله مې پرېږدي څه ضرورت د نومونه اخیستلو ښه دي. نو بعضې حرفتونه زمونږ په وطن کې په معیوب راځي، خلک یې نه کوي، او بعضې حرفتونه زمونږ په نسب کې ښه راځي. حرفت نو دا زمونږ فقه، بعضې علما پکې حرفت وي او بعضې علما پکې حرفت نه وي. مولانا صاحب داسې د احمد ابن حنبل مسلک کې لوی اختلاف دی. د احمد ابن حنبل په مسلک کې یو اختلاف دا دی چې دین دی یو دا، دویم دا چې حریت دی. اور حریت زمونږ په فقه کې حریت راولي، زمونږ دا حریت مونږ نه معتبرو په کفاءت کې. حریت چې یو ښځه هغه حره وي او عبد سره نکاح کوي دا غیر کفر دی. یو ښځه حره وي او چا سره نکاح کوي عبد سره دا غیر کفر دی. نو د احمد ابن حنبل یو دین دی، بل څه شی دی؟ دا د یو دوه قوله دا شو. د احمد ابن حنبل چې مغني په ابن قدامه کې کوم لیکلي دي ازیات دي، هغه یو دین دی، یو نسب دی، مونږ چې څنګه وایو، او یو حریت دی. دین شو، نسب شو، حریت شو، لکه څنګه چې مونږ وایو دا هم دی پکې. دا د احمد ابن حنبل او شفا او امام مالک رحمت الله علیه سوی هغه دینم وایي، حریتم وایي، مالم وایي. دا مالداري کول د جینې غریب له ورکول وی دام غیر کفر دی. امام مالک رحمت الله علیه اپکې مالم وایي. پوهېږې په خبره مالم پکې ذکر کوي امام مالک رحمت الله علیه. امام شافعي رحمت الله علیه سوی هغه وی دینم دی، نسبم دی، نسب پکې نسب هم داخل دی، او هغه هم یادوي کما حریت اسلام او دې پکې مال هم راوړي. بلکې د شافعي رحمت الله علیه چې کوم نووي لیکلي دي هغه ډېره ناشنا ده، او پکې سلامت د عیوب هم راوړي. په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې کفاءت خو شته، هیڅ اختلاف نشته. او ما دلته د څلورو مذهبونو په منځ کې د فرق بس زمونږ په نسبت باندې چې کوم راجح قول دی هغه دین او نسب دی او حریت. دین او بل مسوي نسب او بل څه چې جو حریت. بس دا زمونږ په نسبت راجح قول دی. اگر چې بات وي چې زمونږ په فقه کې پکې اقوال متعدد دي. اوس مولانا سے فریضات کوي کا چې چلته اولیاء د خځې او ښځه راضي په دې خبره چې موږ په غیر کفر کې ورکاو. اولیاء د ښځې او ښځه په دې راضي وي چې موږ په غیر کفر کې ورکاو، او د یو امام په نسبت دې کې څه اختلاف نشته نکاح معقد. دا د څه د وجې نه ده کفاءت شرط دی چې خلک پیغور ورته سره وکړي، عار ورنه کړي. نو چې دوی په خپل عار راضي دي نو چا پکې زکات یو د هغه د پلار راضي دي جینې ور باندې راضي دي، خیر وکړه، ای په خپل عار باندې خوشحاله دي. ضرورت یې څه وګوریا ساته کفاءت هغه بعد هغه یو دا هغه نه کېږي، خو په نص ثابته ده چې کافر له خپل لور خور نشي ورکولی، او په نص ثابته ده. هغې کې کوئی خبره مه کوه، دا نور یادومه، دا نور امور یادومه. نو حاصل د مسلې څه شو چې که چېرته په دې علماء اتفاق دی که ښځه هم راضي وي او اولیاء هم راضي وي دا اشکال خبره خلاصه ده. اصل خبره دا ده چې که چېرته دي جینۍ په غیر کفر کې نکاح وکړه او د ده دا اولیاء ورباندې راضي نه دي، دا نکاح صحیح دا او که نه ده؟ دا نکاح صحیح دا او که خبره یاده ده که دې جینۍ په غیر کفر کې نکاح وکړه او اولیاء ورباندې راضي نه دي، دا نکاح صحیح ده او که نه ده؟
دې کې بنیادی خبره ده نو دې کې تاسو ته ما د امام محمد رحمت الله علیه قول ویلو تاسو یې د امام محمد رحمت الله علیه په نسبت باندې دا نکاح په غیر کف کې د سر نه صحیح نه ده نه موقوف ده ما تاسو ته ویلو ای شیخین خو بالکل صحیح نشو امام محمد صاحب سوی موقوف ده په اولیاء او تفتح لګیدل او هغه اجازه ورکړي چې موږ په اجازه ته نو بیا به صحیح شي او کچر کې اولیاء او اجازه ورنکړ نو بیا به صحیح نشي بس امام محمد صاحب پکې دا وایي او د شیخین خو بالکل قائل نه دي که تاسو خیر او ال چې ما ته خبره کړې و چې لا نکاح الا بولي پرون دي شو یا اي امراه نكحت امرأ نفسه بغیر اذن وليها فنکاحها باطل 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 یو تعویل به پکې څه کړي د شیخین په باندې کې د بغیر کوفه کې کړي وي لو څور پسې شاو وفي قال حدثنا ابو اليمان قال رجل الزهري قال ابو عمرو بن زيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ابا حنيفه رضي الله عنه رضي عن عائشه وكان مشهد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم متبنى یک سالم لرا ورس فانكحه بنت اخيه قلر ويره ورقا چې هند بنت الولید سالم غلام د بهترین نسب جنې ورکي نو په دې په اشکال ځکه نشته امام بخاری کوئی دین پکې امام بخاری مقصد خدا دی کنه حریت و غیرت ته نه ګوري دین ته ګوري لیکن موږ سوایو ای مار ها موږ چې دین خدینه مرضی دا شبتي اولیاء مرضی خیر او خلاص ها الذي تولى الولي في عقبة الذي أعطاه الله من ذلك أن قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقنا بالله دعونا به ولكن بذلك حتى أنزل الله تعالى ودعوا لأبائهم نقل مواليكم فروض إلى أبائهم فعلم يوم تروا أبنا ولو عن بكين فجاء قال بجد سنة وهي امرأة أبي حذيفة قول أبو حذيفة ده تمر الوي خاندان أبو حذيفة بيجانه عتبة زويده اچھا زويده عتبة بيجانه عتبه هغه چې د مکه سردار او په بدر کې رومبه چې جنگي دی سردار د بدر د جنگ ابو جهل نه مخکې رول مکه سردار څومره لوی نو دا خزه لوري ابو حذیفه او خزه چې دا رالا سهله بنت سهيل او سهيل ابن عمرو صوت دی پیژنه الله اکبر هغه سړی چې په حدیبیه کې د ټول مکه د کافرانو نمائندګي کوي رسول الله قد سهل لنا الامر یا سهل لنا الامر چې نبی علیہ السلام دی ولید ابو جندل سجل لك یا دین سهيل هغه د څومره مضبوط خاندانو نه جوړ او دا دې څه کوي اوس ګوره زید خایا وقالت یا رسول الله انا كنا نرى صالما ولدا موږ په بچی نه ولید هغه زمانه کې لکه څنګه زید متمنو د نبی اسلام په بچی نه ولید قد انزل الله فيه ما قد علمت يودوهم لابائهم اوس بس رسول الله مبارک ورته په ولا ورته ویږي په خبره ور خپل لوري وته په نکاح کړی دا عتبه نو سه ای وته په نکاح کړی سالم تا امام بخاری ول دین پکې امون په جواب ته تمام په ولا اوس مولانا سے په دې غټ اشکال دی چې په ولا څنګه ورکه دې سره هم تصدیه را دي او دا هغه بالغ سره او لوی غم جوړي او بل مدثر اذاعت کې په اختلاف سره دوه د دونیم امام صاحب دونیم کاله دی یو جماهیر دویا دی یو مفتابه قول هغه دوه کاله دی یو بالغ دی او ځکه کړي نو ما ته جوابونه کړی یا دي ما یې په رضا کې ترجیح مستثدیر لازم نه رضا ابا فیصلو کې واچي یو قاشوغه کې یا په یو پیاله کې ابا وس دا یو جواب خوشو او دا بل به خصوصیت او ګرځول یا دغه خبره او ډېر احکام تاسو ته بار بار تیر شو د بعض صحابه خصوص اطعمه اهلك مکه تیر نه شو یا هغه کوم صحابي کې وي چې ما سره یو انا دی چې له بچنګړې را شپږو کال سو کوم بزحبه انت ولن تجزي عن احد بعدك بعض خصوصیات کې دا خصوصیت شو روزه پسې شه ومن قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن عائشة رضي الله عنها وعنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها عليك الذي حدث قال والله لا تجدني لرجعا فقال لها وكانت تحت مقداد ابن الاسود ابن عمرو كندي دا مقداد سوکو دا یو حلیف د قریشو مقداد ابن الاسود یو حلیف د بار سره او جنې قیمتي جنې دا بلوي نصب امام بخاری وی دین پکيو من سره ایمان با
یوازې امام صاحب نه دی ښه رضا د جینۍ او د وارثانو د شابه دا د دې نوم څوک محشي لیکلي ښه زباعه هاشمیه د بنو هاشم خاندان سره تعلق لري او د دې کې خو صرف تاسو ذات الدین دا خو کفاءت نه لري دا خو جینۍ دیندار او ګوره کفاءت خو د سړي طرف نه دی چې طرف نه امام بخاری په قیاس کې لکه جینۍ دیندار ګوره نو جینۍ لپاره د الکم دیندار الیک چین کار کوي هم وایي شابه دې فقد ما قبل من هذا قال عليه ان الله يمنع والشفاعه يشفع وقال عليه السلام قال فقد ما قبل من هذا قال عليه ان الله لا يمنع والشفاعه لا يشفع وقال الا يدفع خبر کې څه په توګه نه یو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاریخ او فقیر دي خو دین پکې داغه نه بهتر دی چې بهتر دی ورکوي ولې جنا کې هغه وایو خبره ده ګناه پکې نشته که خدا جنې راځي او مور پلار اولیاء راځي دې کې چا شک دی ورپسې شه امام بخاری دا مطلب نه چې معتبر دی امام بخاری تزویج المقل المسریا دې معتبر نه دی غریب له مالدار ورکولې دي اته له کومه بل معنا وانه کوي موږ وایو چې بهتر دی چې کفاف دین ته ورنو تاسو ګورو دا خو بیا له خبره دا مقصد خدای چې غیر کو کې وادو کنه حکم یې دی دا به دې ويريد أن يتخذ السلام وهو من كان إلا يجب بالإيمان السلام ويريد كان أو كبر ما هن وركن وجينا في ها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من رسولة من نساء والأولاد يقولون ما أنزل الله من بيتهم إلا أن في الجماعة وقال رجل إن كان والمناسبة دخل شمال لقد زياد يقول المصرية ده مالدار جواب وإذا كان رجل عام من الإيمان والجماعة تكون مقبولا من النساء فلا يجوز أن يقبل عنها مالي تاسو پرې ده بني کې نه کوي ها د قرنګ له سلام ان ينكحوا اذا رغبوا فيها جمال لجمال له نو على رغبتك يثبتوا لها ويؤتوها حق الاوفى قر مهر ورته من الصداق دا بل مو وایي شو هم نه ورکی یا خو محمود په تیر شوی دی مخکې په فرض کوي په دې درو کې یا درې خبره او یا ته مراد علت خیر د چې کومه خدای کې خیر ني بي دي نه ځان ته ساته چا به دې زبان درا دی ها یا په فرض محمود خبره شي امکان چا به وجه به دې کړه دا اکثر زبان درا دی بد اخلاقي خبره نه مانی ها او دار باندې اکثر اطراف شي جمعات نه لري وي او فرض اکثر ریاض لپاره فخر لپاره ساتي ورپسې شبا نیک فالی ثابت در بدفالی نیست ها ماشاءالله دین خطرناک فتنه مختلف نن زبا چې تاسو خلک په دې جنجال کې مبتلا دي چا غلطه مبتلا دستر ګناه دي دلته د جيبي ګناه دي دلته د اندام ګناه دي دلته په حرامو کې چې خلک مبتلا دي خود دلته مبتلا دي زبس پکو مولانا شیخ صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه ولید انا کافر دي کافر مرد دعا کې رب ظلمنا فإذا تغفر لنا وترحمنا الله تعالی ورکول عالمان فاضلان مدرسین مفسرین او مرګري دي د حاجات کې تیر کې په مسلې دي چې الله تعالی ولا كل مسلمان نه پریشان نه او بیماران دي الله ولا شفاء یو حاجت دعا کې الله تعالی عاجلا
باندې مخکې نه وو دې زمونږ مخکې نه باندې وو